بسم الله الرحمن الرحیم. برالمتون خلقان شیخ استاد په خدمت کې حاضر دي. د کیمرامین نه سیاستوال دي سوشل میډیا په دفتر کې ولاړ دي. کته په تم مال چې د خبرو د حقوق ورځ نن ورځ کومه تقاضا کوي چې موږ زنانو ته په کوم نظر موږ د زنانو د حقوقو څومره خیال ساتو. خو زموږ دا معاشره چې کومه ده حقیقت دا دی چې موږ زنانو ته ډېر په سپک نظر ګورو. موږ په زنانو باندې ظلم او تشدد کوو، جبر پې کوو، زیاتې پې کوو، حقوق یې نه ادا کوو. او پرون چې کومه واقعه په میاوالي کې شوې ده او مخې ته راغلې ده هغه ډېر افسوسناک او هغه د نن ورځې سره تړل چې کوم دی ډېر ضروري دي چې په هغه کور به څه تېرېږي چې د هغې اولاد وشي او هغه بیا سوډه زه وویشتلی شي. ډېر افسوسناک ده. جاهلتوب دغه شانتې خلک انتقایي جاهله خلک دي. خو دلته کې یو فنکشن وشو، ډېر ښکلی فنکشن شو. هغه فنکشن باندې به خبرې کوو، له یو ماشومې سره به خبرې اترې کوو. طارق آباد خان، نن ته د زنانو د حقوق حوالې سره تاسو تیار کړي څه ویلی شي؟ تقریب کولی سمجھاؤ تیز وایي. International Women's Day is celebrated every year on 8 March all around the world to honor the remarkable contribution of women in our society. It is a global day as it celebrates the social, economic, cultural and political achievements of women in our society. This day signifies to raise awareness about women equality. This day also highlights the issues such as gender equality, reproductive rights and violence and abuse against women. The day is commemorated in a variety of ways worldwide. For few countries, it is a public holiday. For few by asking for women's rights and few by celebrating womanhood. Purple, green and white are the colors of International Women's Day. Purple symbolizes justice and dignity. Green represents hope. White represents purity. While white, a controversial concept. The International Women's Day is not a group's, countries' or organization's day, but it is a day of all the people present everywhere. Every person should make International Women's Day their day and do what they can do truly to make a productive difference for women. The theme of 2022 International Women's Day is Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. Thank you. کتو که تاسو دغه خبرې واورېدلې یقینا دا ورځ صرف د ورځې د خط پورې منزل نه دي. په نن ورځ دا تقاضا کوي چې موږ په دې باندې د زنانو د حقوق چې کوم دي پامالۍ نه وساتو. دا ماشومان چې کوم دي دوی یو ټیبلټ پیش کړله، دا ټولې چې کوم دي میډم نه ګرځي نه دي پته تاسو میډم څه شو کتونکو په دغه ورځ باندې چې کومه دستورونه جوړه شوې وه په دغه دستوره کې چې ماشومانو په کوم انداز کې تقریرونه وکړل او بیا کومه ټیبلو پیش وله. خو نن ورځ چې کومه تقاضا کوي زنانو ته حقوق ورکړل کېږي یا نه ورکړل کېږي په دغې باندې موږ خبرې کوو. خپلې پېژندګلو کې د نن ورځې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ زما د ژوندۍ زه یو سوشل ورکر یم. لیبر ایجوکیشن فاونډیشن سره د ټرمنیټر په توګه کار کوم او پی ټي آی کې ډیپټي کوارډینیټر یم استفچار سردار. څنګه چې د 8 مارچ ورځ نن مناول کېږي نو څنګه زموږ ډېرو خویندو او زموږ مشر صاحب ایم پي ای ورته خبره وکړه چې یوازې د 8 مارچ ورځ پروګرام وکړي څنګه چې تاسو موي نو دا یو ښه اقدام دی او داسې مناول پکار دی او ماشاءالله زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم. دا 8 مارچ موږ د دولس بیا د همدغه داسې مناول کېږي کار په کار نوي نوي دغه راځي. خو زموږ خواتین چې کوم حقوق دي نو که موږ هغه وګورو اسلام موږ شته حقوق راکړي دي خو هغه موږ له معاشره نه راکړي. عین قانون عین کې شته قانون راکړي خو صرف په کاغذونو کې راځي هغه اختیار ورکوي نه. نو چې څنګه دا ورځ منځلې کېږي دغه شان کال په کال په هر ځای کې چې دغه شانتې ښځې د خپل حقوقو لپاره منډې ترډې نه وهي او د یو د بل په در باندې نه جاړي چې هغوی ته هغه حقوق میلو شي کوم چې د هغوی بنیادي او قانوني حق دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شهناز دی او دا پی ټي آی سره تعلق لرم. د پی ټي آی چارصدي او بیا د چارصدي پی ټي آی صدر نن ورځ حوالې سره څه وي؟ د نن اوازې د
وایم چې نن سبا د ښځو لکه ډېر زیات عزت دی د کورونو نه چې رابهر شي او د مور پلار پې اعتماد دی هغه لورو باندې سبقونه ووایي او تعلیمونه پې وکړي او هغه چې مخ پر وړاندې لاړ شي چې زموږ د دې ملک نوم روښانه کړي نو د دې ابادي سره داسې ولا صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو د دې زنانه لوریانې چې کوم دي دې وخت حجاب هم کوي تعلیم هم کوي دې ورله ازادي ورکړې ده او د دې پې نظر دی او اعتبار یې دی دغه شان دا زنانه چې کومه ده د خپلو بچو کفالت کوي تر دې چې د خپل کور نه د خپل ساختن نه په انتقایي ظلمونو جبر زیاتې کېږي خو نن ورځ چې کومه تقاضا کوي نو دا شعور ورکول دي دا پویه ورکول دي بدقسمتۍ نه هغه شان د تشهیر نه کېږي حکومت چې کوم دي دې دپاره ډېر سخت قانونونه پیش کړي دي خو دلته کې په زنانه باندې دومره بندیزونه دي دومره پابندۍ دي پې چې هغه زنانه چې کومه ده هغه یو بهر نشي راوتلی یو چې کوم دی خپل اواز نشي پورته کولی یو میډیا ته نشي راتلی نو پکار ده چې زنانه ذات چې کوم دی د ستاسو ډېر زیات اختیارات دي ډېر زیات حقوق یې درکړي دي نو دا د نن ورځ په اهمیت باندې ځان خبر کړي چې دا د زنانو د حقوقو نړیوال ورځې په ټوله نړۍ کې مانځل کېږي نو تاسو راوځئ خو د باندې ظلم زیاتې جبر حساب مساوات څه د غیر کوي نو د خپل حق تپوس وکړئ ډېره مننه